السلام علیکم ټولو پښتنو ته کورمیوالو ته او څوره مو مسافرانو وروڼه دي د سید نجیب طرف نه تاسو ته ډیر سلام وي عزتمن وروڼو تاسو ته پاتې وي چې پرون د مو پیج نه چې کومه یوه ویډیو اپلوډ شوې وه د مو احمدځای سکول د ګورنمنټ های سکول احمدځای په سلسله کې نغه ویډیو زه لږ وضاحت کوم وروڼو چې کله مو ریسپیکټیبل ټیچرانو سره او پرنسپل صاحب سره او ټولو سره چې کومې مو خبرې وشولې نغه خبرې زه دغه ویډیو په ذریعې خپل ټولو وروڼو سره شیر کوم او وروڼو بېشکه دې کې څه شک نشته دی چې موږ ګورنمنټ های سکول احمدځای چې کوم انم رزلټ دی هغه کې تقریبا ایمو 16 نه 16 بچي چې کوم دي هغه فیل شوي دي خو مثال داسې حوالې سره نه دي پیل شوي چې مثال هغه مکمل طور باندې فیل شوي هغوی کې 14 پرچې پیل دي 14 پرچې پیل دي 14 پرچه پیل دی تاسو رزلټ چې کوم دی هغه به موبایل سکرین باندې کس وي چې مثال کوم حوالې سره کوم مطلب بچي پیل شوي دي هغه به تاسو ته ښه روغ طریقې سره بریښي خو مو دغه ویډیو په ذریعې مو چې څوره ایجوکیشن مطلب افسران دي هغه نه علاوه چې کوم مو ټیچران دي او چې څوره مو سټاپ دی هغوی ته مو دغه ویډیو په ذریعې دا ریکویسټ کوو چې بېشکه مثال د کې به څه غفلت چې کوم دی هغه د ټیچرانو دی او څه غفلت چې کوم دی هغه د مثال مور پلور دی او ټولو نه زیات غفلت به مو وښیو چې هغه مثال سټوډنټو دی نو اوس د هر یو غفلت به مو لږ شارټ کټ واضح کړو وروڼو لکه تاسو ته ټولو ته د پاتې د مثال به اورېدلی وي که نه چې نقل دپاره عقل ضرورت که نه نو بس مو صرف اور صرف استادانو نه دا ګیله دی چې مو چې د کوم سټوډنټیان دي که نه کم از کم مثال تاسې لږ داسې پالش کړي وای چې مثال هغوی دغو پرچو کې دوره څه لیکلي وای چې کم از کم د مو د ټوله کلاس نه وای پیل شوی او هغه نه علاوه ایمو پلارانو نه مثال دا چې کومه دی که نه ګیله دی چې کم از کم چې کله ته بچی مطلب سکول ته واستوي چې سکول نه واپس راشي نه څه تانیا دا ریسپانسیبلیټي کېږي چې هغه ته پوښتنه وکړي چې یاره پرچې د دې پرچه د څنګه وکړه مخکې پرچې کې د څه کوي نه پکار دی د استادانو سره پلار یا د کې مثال خپلو بچیو نه پوښتنه وکړي ویلي چې اولو نه اول تربیت چې کوم دی هغه هر بچی ته خپل کور نه میلاویږي چې کله خپل مطلب کور نه تربیت صحیح میلو شي نه بچی خامخا مخکې سروایو کولی شي نه که همداسې مثال پلارانو خپلو بچیو نه پوښتنه کولی نه هېڅ کله به مثال دوره ډېر بچي نه پیلدلو او بله زه ډېر افسوس سره دا خبره کوم لکه کومه مو ته استادانو وکړله چې کله مثال ایمو یو بچی چې هغه انم کې وي لسم کې وي که نه چې مثال هغه ډېر زیات مطلب قابل نه وي ډېر زیات نه لایق وي نه هغوی پرمونه چې کله لکه پرنسپل صاحب مو څه خبره وکړه چې مو چې کوم پرمونه مثال ودرو نه بیا د تاسې کلي والا مثال پلار یې رسي ترې رسي مثال هغه رشته دار رسي چې خیر دی د مو بچی دی که بس انام لسامې پاس کو مخکې بیا مو سبق نه یو نه دا ډېره د افسوس خبره دی چې کله الریډي تو بچي ته ذهن ته دا خبره ور واچوله چې ته به صرف میټریک پس وي نه هغه به مخکې هغه به څه سوچ وي هغه به څه فکر وي هغه به مخکې بیا څه سبق وایي نه پلیز تاسې دغه چې کوم سوچ فکر دی خپل بچي ته ما ورکوئ بس تاسې همیشه دپاره هغوی ته دا حوصله ورکوئ چې انشاءالله زما بچی به مخکې ښه تعلیم کوي او ښه هغه به کوي هغه نه علاوه سټوډنټو ته دا ریکویسټ دی چې پلیز مثال تاسې کم از کم خپل فیوچر دپاره دوره څه سوچ وکړئ نن سبا چې کومه دی که نه وروڼو چې انسان تعلیم نه وي نه بهر ملک کې که دبی کې وي که سعودیا کې وي که مثال کوم ملک کې وي که نه ایمو اکثر مرګلي د نلته سي چې هغوی مثال چې یو بورډ کې یو ټکی نشي پړوای نه هغه ډېر افسوس خبره هغه به مخکې څه هغه وکړي نه دا ټولو سټوډنټو ته دا ریکویسټ دی چې پلیز خپل ځان باندې رحم وکړئ خپل ځان باندې مثال تاسې سوچ فکر وکړئ لږ څه نه څه داسې وایي چې ما که تاسې ان فیوچر که چېرته لاړو یا کم از کم بوډ خو پړوا شو که نه نو بس دا میسیج و چې مویله دغه میسیج زه خپلو ټولو وروڼو سره شیر کوم د انشاءالله مو به څو ګورنمنټ چې کومې مو ریسپیکټیبل ټیچران دي پرنسپل صاحب شو همداسې نوره کوم دي هغوی نه به مو مزید تپوس کوو مزید به پوښتنه کوو چې یاره مو بچیو ته مطلب څه کول پکار دي چې د مو کوم سټوډنټیان دي هغه تعلیم جاري وسري وساتي او دغه ویډیو کې به دا واضحه کوم چې صرف اور صرف یو د مو په هغه مطلب مځای سکول نه دی د پراچینور کې ډېرو سکولو کې ډېر بچي فیل شوي دي مو
خاص کر دا میسج ایجوکیشن چې کوم افسران دی هغوی ته ورکوو چې تاسو خپل هر یو سکول باندې په کار دی تاسو یو مانیټرینګ افیسر کوئی کاس مقرر کوئی چې هغه باقاعده څي هغه د استادانو پوښتنه کوي هغه د مثال هغه کوم بچی دی هغو بچیو پوښتنه کوي نو انشاءالله به مو ایجوکیشن لکه شکر الحمدلله د پراچینور ایجوکیشن نورو ضلعو نه ډېر زیات بهترین دی نو موږ غواړو چې موږ د ایجوکیشن مزید مضبوط شي پراچینور کې مزید تعلیم عام شي چې کله تعلیم عام شو خلکو کې ایجوکیټډ شو نو انشاءالله پراچینور کې به ډېر نور امن و امان راشي نو بس ډېره مهرباني خوشحاله باد اوسئ ما سید نجیب ته راکړئ اجازات مننه وړونو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته